خپله کې او په خپل ټرن په اوله کې یو خبرو کې پکه ټرن کې په خپله به ځان رد وکړي خو که پوهېږي په ځان باندې یو طرف ته وي دا حدیث منم په دې خبر کې سوال جواب بیا بل طرف ته وي نه خو په دې خبر کې سوال جواب نشته هر ټرن کې دی اوله خبره کړې بیا به ځان رد کړی دی او تر اوسه پورې هغه جواب دا ما ته رانه کړله دویم نمبر دې ما ته شپږ کتابونه دي پیش کړي صرف د اجماع الامت دپاره 26 کتابونه درته ما پیش کړي که ستاسو والا تقریبا د 15 نه زیات کتابونه مې راوړي درته به وشمارم اخره کې دویم نمبر بیا وایي سل پاپړ د یو لوړ نو خپل کتابونو ته هم پاپړ وایي د هندوانو غونته کې خپل کتابونه تر خپل کتابونه د یو لوړ شي بخاري او قرآن حدیث هم نعوذ بالله د پاپړو د کفر خبره کې دویم نمبر دی وایي په دنیوي او برزخي کې فرق کوه مولوي صاحب کله مرګ راشي روح او جسد دواړه د برزخ افراد وګرځي پکې دنیا او آخرت برزخ نه پاتې کېږي غوږ ایږدم مفتي پیدا صاحب دریم نمبر دی وایي د میت جسد خبرې کوي کرو وایي ستا په نوز باندې ګورئ اول نمبر خبره خو دا مفتي شفیع صاحب رحمه الله احکام القرآن کې دغه امیانه شبهات نقل کړي دي چې دا سوال جواب عذاب قبر دا حیات د دې نسبت قبر ته کېږي البته دا د میت دپاره په د دې لپاره دوه نومونه حدیثو کې راځي عذاب القبر عذاب المیت ثواب القبر ثواب المیت جهلا چې دي هغه صرف قبر طرف ته خیالي چې د دې وجه نه چې دی اکثر حصه په قبر کې باقي د قبر نه مخکې په دغې لپاره حدیثونه ثابت ته لکه چې بخاري مې پیش کړله یو دویم نمبر د دې نه پس مفتي صاحب بیا راغی یادې ته یادې زما اوس ته موضوعونه د شرایطو کې لیکلي چې د موضوع خروج به شکست وي خو بهرحال دا واخله ما ته وایي احادیث متواتره پیش کا او د اصولو مطابق نو محدثین متواتر پیژني که نه پیژني مفتي ستاسو وحدان صاحب سره زما مناظره وه 70 روایت ما پیش کړي دلته صرف 3 حوالې درته پیش کوم دې ته غوږ کېرو دا حافظ ابن قیم د حدیث متواتره پیژني کتاب ورو صفحه 78 الاحادیث الصحیحه المتواتره تدل على عود الروح الى البدن وقت سوال دوی احادیث صحیحه متواتره دلالت کوي په یادې د روح باندې بدن ته جسد ته په وخت د سوال کې اوه ابن قیم چې په دې باندې نه پوهي دا زما سره دویم نمبر د حافظ ابن تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی ده دې صفحه نمبر 219 دیم وایي ان سائر الاحادیث الصحیحه المتواتره تدل على عود الروح الى البدن دی وایي متواتر حدیثونه ثابت دی وسته وایي چې متواتر حدیث منکر وي که څه وي دا مفتی شفیع صاحب رحمه الله دی دیم وایي वही रसूल करीम वसल्लम की हदीस मुतवातिरा में बड़ी सराहत और रोज़ात के साथ मज़कूर है दे वो मुफ्ती शफी से रहमतुल्लाह मुतवातिर ने पेजनी मुफ्ती पिदा बे और तौर खयोस माशाअल्लाह शर्म और हया से शे बेर दिन पस राजी वो इदा तस्कीन सुदूर ने इदा तशवीश सुदूर दे दालिया कुर पर तस्कीन सुदूर दे दाली बिदत इतिकादी बिरतम पर तशवीश सुदूर दे उलमाए देवबंद अगी तो तस्कीन मुफ्ती शफी से पर तस्कीन वेले दे मौलाना यूसुफ बिन नूरी तस्कीन वेले दे उलमाए देवबंद मशरान तस्कीन मुफ्ती पिदा वसरा बजी तशवीश और یقینا تاسو د لپاره تشویش صدور دی ډېره دې لپاره ولیکل هم ستاسو د تشویش لپاره لیکل چې تشویش کې نور مبتلا شي دې نه پس وایي روح دنیا ته واپس نه راځي په هغې حوالې پیش کوي ګوره مفتي صاحب په مرګ سره روح جسد دواړه د برزخ افراد وګرځي د روح جسد ته اعاده د روح د جسد سره تعلق اگر برزخ دی واپس دنیا ته نه راځي کم از کم ته خو د عوامو خبرې مه کوه که نه ته خو امینۍ ملا ځان ته وایې بهرحال یادې روح باندې انشاءالله ورځ خبره وکړو یو ځل به درله بیا دی وایي وحدان په هغې باندې زه نه یم مطمئن چونکې ماشوم و دی وایي ما سره بیا وکړه که هغه ماشوم نه و ته ملا تسلیم تحقیقاتي کمیټۍ نه لیکل راوړي چې زما نماینده دی بیا دغه شکست نن په دې طریقې سره پټه چې ما سره به بیا کې دا به هر یو پنجپیري سره به جدا جدا مناظره کوم خو یو هم درله پروس کال وخړوه پوره وکړه نو بل را باندې سله خړی بیا د دې نه پس د دې نه پس دی د انورشاه کشمیري صاحب رحمه الله عبارت پیش کو انورشاه کشمیري صاحب رحمه الله اول نمبر دا املایي تقریر دی املایي تقریر ستاسو خپل کتابونو لیکلي دي چې املایي تقریر څه حیثیت نه وي اقامة البرهان ما تراکه دی لیکلي دا د انورشاه کشمیري صاحب املایي تقریر در دی هر خبره انورشاه کشمیري ته منسوب منل جایز نه دي دویم نمبر په دې کې ته وګوره ابن قیم رحمه الله هغه منکر ته کافر وایي د جسد عذاب ته او دی دویم قول نسبت ابن قیم ته کوي استا عقل لا منیش د شاه صاحب خبره شي دریم نمبر دا وګوره کتاب دے وہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جامعہ مالی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ کی مضمون کو کما حق ادا کرنے سے قاصر ہے املا والا داغر مطلب نہ قاصر دے سلورم نمبر مفتی صاحب سلورم نمبر فیض الباری کے دویم قول نسبت حافظ دریم نمبر کہ دار شاہ صاحب قول ہم شي نو داغا وسو نظر عالم شاهد دغه معلومات یو کس داسې تیر شوی چې هغه د روح د جزا او سزا قایل او بظاهر اهل سنت په زمره کې شمار شوی لیکن شاه صاحب فوراً د هغې نه وروسته وفرمیل د جمهور اهل سنت والجماعت قبل العذاب د روز دواړو دپاره دی او بیا په واضح الفاظو کې هغې له ترجیح هم ورکوي نو مرجوع قول پیش کول دا د جاهلانو کار څلورم نمبر شاه صاحب څه وایي المشهور والثاني شاه صاحب رحمه الله په خپل مشهور چې هغه د اختار او اکثر اشاره الهدایت اول مختار دغه مختار دی نو د مختار قول په مقابله کې تر اقلیت قول هغه ولې پیش کړي دې نه پس شاه صاحب رحمه الله
په واضح الفاظو کې ارفوشي صفحه 207 کې وایي انصار البدن ذرتن فی الدنیا کچرته دا جسد چې دی دا ذره شي په دنیا کې نو فإن شعور لكل شيء عند جمهور الامه وتفرد دی وایي په در ابن حزم قول دی هغه پکې راوسته التکاتب غلط شوی او ابن حزم څوک دی چې بغیر ته ټیم نشته رہی شروع وکما زمونږ ټول علما اهل سنت حافظ ابن تیمیه ټول هغه ته زوال ویل دی گمراه ورته ویل علامه علوسی حافظ ابن تیمیه ټول ورته ویل امام ابن قیم ترغه نسبت غلط دی هغه ابن حزم اندلسی دی په خپل شاه صاحب رحمه الله کې هغه ذکر کړی او هغه ته گمراه ویل دي نه پس د مماتیانو مسلک فقط للروح هم بیان دی دیو د للروح او د جسد مثالی قایل لی او هغه شاه صاحب رحمه الله په خپل باندې نت کړی دی وای ثم او بیر دینه پس کشمیری صاحب رحمه الله د عبارت مطلب سره کشمیری صاحب د اهل سنت والجماعت د هغه څوک مراد دي چې خپل ځان ته نسبت کوي د اهل سنت لکه مثلا زه هغه د تذکرہ د امام قرطبی صفحه نمبر 100 امام قرطبی رحمه الله لیکي عبارت دغه لګواوره وای انکر راکمه ته کتاب راک دا زمان سره ونسب تذکرہ د امام قرطبی رحم الله دی وای انکر الملحد انکار کړی دی من تمذهب من الاسلامیین بمذهب الفلاسفه د فلاسفه صفحه نمبر د 115 دی وای کم چې فلسفه مذهب اختیار کړي د فلسفه مذهب چې اختیار کړي د مسلمان دی بیا مو من الاسلامیین یعنی دا هغه خلک دي چې هغه د اسلام دعوه کوي دا تذکرہ د امام قرطبی رحم الله نو ګوره دغه سي ګڼ مثالونه دی پېښ کې شاه صاحب رحم الله صرف هغه خلک ذکر کوي چې اهل سنت خپل نسبت کوي باقي واقعي اهل سنت دی یا نه دی هغه جدا خبره ده بهرحال د دې پورې زه راغلم مفتي صاحب ما تاسو ته دلایل پېښ کول زه بیا هغه خپلو دلایلو سلسلې ته راځم دوا حدیث پته هغه مخکې پیش کو دا زما سره صفحه نمبر 154 دا عائشه رضی الله تعالی فرمای كنت ادخل بیت الذي فيه رسول الله زب نبی صلی الله علیه وسلم حجرت کور ته داخله مو انی واضح صوبی ما به کپڑا په ځان را چوله واقول انما هو زوجي ما به کپڑا غي خوده صادر به من را چو ما به زما خاوند د پند پلار مې فوالله ما دخلت الا کله چې عمر رضی دفن شو بیا ز بغیر د صادر نه هغه ته داخله شوی حیا ام من عمر د وجه د حیا د عمر نه اے ام المؤمنین پرده کوي دلته عمر دی او دی وای د قبر نه دا قبر نه دی مراد واستوى او واضح شیخ عبد الله محدث دی رحمه الله او زو دلیل علی حیات النبی دا واضح دلیل دی په حیات د میت باندې دا زمان سره ونسب دا زمان سره صحیح بخاری دی صفحه نمبر 2614 دا حذیفه رضی الله فرمای ار پنځبیرانو دغه اعتراض دی وسمیت یقول ان رجل حضر یو سړی تمر راغ فلما يسمن الحیات او سو اهلو اذا انا مت فجمع لي حتبن کسر ز چمړ سم لرګي برازه ما وسوسه ایرم می دفن کې کله چې دغه سی وشوله الله دریاب ته ځنګل ټول ټول ایری راجم کوي ففعل دغه فجمع الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك قال من خشية الله فغفر الله له الله هغه وګوره الله ورته ځان څو رول صرف عذاب او ثواب ورکوم د دې د قبر تله تلم نه دغه مخکې الله تعالی دار سکی او دا زما سره متصل بل عبارت ته ترمذی شریف صفحه نمبر 117 دی کې اوږد روایت دی صحابه کرام ته ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم خبان دیو تلو د مجاهدینو ډله الته تاسو خبرې مکوئ کنه په هغه کې خیمه وهله په دې کې علا قبر وانا لا اسمت پته نو د صاحب و چې دلته قبر دی فاذا في انسان يقرأ سوره الملك هغه سوره الملك لوستو حتی ختمه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه تل دا یو کسو په قبر کې لته الکه په قبر کې سوره الملك وي صحابیه په دې قبر کې اوري دی وي په دې قبر کې نشته د جسم د بار ژوند اوس هغه لپاره دغه پیش کول دینه پس راځم مفتی صاحب د پنځپیرانو مسلک هغه ما پیش اول نمبر د دیو د کتابونه به چې په کوم ځکه کې د جسد مراد غسته د جسد مطلب مې دیو د کتابونه خورو دریم نمبر کوم ځکه چې تعلق ذکر کړ تعلق مطلب به خورو سلورم نمبر دغه نه پس راغلمه ما خود چرو او جسد ته په اجماع د امت سره د قران د نصوصونه د حدیث د نصوصونه ثابت دي او پنځپیران دغه جسم له عذاب او ثواب نه منکر دي دینه پس ان شاء الله اعظم د علماء دیوبند یوسف فتاوجات پیش کوم به نور عبارت تر اعظم دا فتاوا دارالعلوم دیوبند د صفحہ نمبر 279 دیوی عذاب روح پر ما جسم کې ہوتا ہے جیسے کہ ظاہر حدیث سے ثابت دے دیوی په دواړو باندې راځي دا زما سره خیر الفتاوا دا حدیث